الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نو عزیزانو بیا یو هغه انسان چې په زندګۍ کې چانه ټکه نه دی ویلې په دې کوڅو کې ګرځي چمټا ور سره د اوسپنې پلانی بابا قلندر راغله ده خزه چې ورته د سوګوري د دروازې په سوري کې سترګې سری وای خوري سوچا سید ده سترګې سری سوچا سید ده او سری هغه سترګې دا کمبخت په 400 سکلو سری شي نو دینی سوچا سید چیزی او سورنک لارو قلندر در نبی نوا دے کورتا دے خدای خیر کی قلندر در مزا بابا الا مزا قلندر بے نوا خدای توبہ غاٹ سنڈا بئی داتی عمرہ غٹ بئی چمٹا باور سرائی صحبہ خدای توبہ رہی اے بدبخ قوم دا سے خلقو لخیرات ورکولم ناروا دی تی دیتا آماده کې چې په تیار درته ملاویږي مزدوري مکوا کار مکوا اے بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاشت کې ښځې پالونه اچوي که دې خیال کړي اچوي د پښتنو کې ټول وایي که نه پالونه اچوي تم چې ورشې فتح خان پلاره ستا پالم راووته ته ورته ښه څه پکې راووته ګیره به دې نورم لږه اوږده شي هلته به یې سره وکړو دا خبرې خو نن مې دا خبرې ضروري ګڼلې دې خوا وګورئ تاسو کې داسې دي محرم میاشت وه په کار چې شهادت څه خبرې کړې دا ده څه ووایي ما دغه ووایي راغلی وی تبی نیولی وی د کونې نستم دی درته په دا سنبای کې وواله دې دې نه د تبه وطنه قسم په خدای دی چې په دې پېښور کې یو ملا دی یو سړی وله راغی وی جي ښځه مې په 3 کاڼي طلاقه کړې ده څنګه چلو مال راغی مال په 3 ویلی و ما یو 2 3 دی ویلی دی ویلی و ما دا خو طلاق غلیظه دی او حتی تنکح زوجا غیرنا بغیر بکار نه کیږي چې بل ته نکاح کیو وی چې دا خو ډیره ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چې هر څه نه زڅو وی څه گنجائش به ونشي مال بالکل نه کیږي وی چرته یو ګټ کې څه پیدا کا ما وی چې بالکل نشتا لاړو صاحبہ لوی سړی ته ورغی
او چتلو نو دا پیښور کې نن بیان سحر روغنه پخای پیژنې وړي په ومګیو داسې هغه او پکې لګالوام کې فجی دا مې وروړي دي ها ډېر ښه چای اوس سبا بیا پدرې مورس چورغه ویډیو مسله په خلا وې څه وې داسې خزه ته مې په غوسه کې وې چې یو دوه درې دا ټکه مې یاد لري بعض سړی راشي چې مولانا صاحب په غوسه کې مې وې چې یو دوه درې نو په ایمان وای چې فرزاوم سو خزه پریدي چې په غوسه کې نه یعنی په خوشاله سو خزه پریدي چې په غوسه کې نه خو غوسه یې نو پریدي په غوسه کې ویجی داسې دیو دوه درې مې پوه نه او بالکل غوسه کې او مزغوم انکار نه کول نو ورته وای چې کل تو وتامینا کل وتامینا سبا بیا سه بروغنه څه چې دا دغه یو کتلمه او یو مړې د لاورینا خوشبویدار او مزیدار دیکھو ګورئ د خار خلک یې منوانه غړي نه نوا خورن لاوري دی الوای کینه مکا چھوڑی ایک مولا ته تدک کے لاوري دی دکان سے سویلے کھلوتا ہوئے ملک تاسو وران کو ظالمانو نامې زمون بدنامي تاسو سار دی الوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړی دا پوره او کتلمه ته خوري او کزیر ما هو کپدی 15 کال کې خورلی زهر به مې خورل بیا یې سبا یوړې ورته وای چې دیتا اس گورا گالنو گول مگول رقصی ہیں کسی نو کہہ نہیں تے راتی جا کے اپنی رن نو کہہ کہ تنے منو قبول کی تو ہے وہ کہتی ہاں تتو کہہ کہ من بھی تنو قبول کی تو ہے تبس نکاح ہو جیسی خود دوسرے ملا کو نہ پوچھئے ظالم نے ملا تباہ کر چھوڑ تے ہفتے وچ کدی کدی تھے آیا کر آغخ پہ پروت وہی تیرے جب تو قربان جاواں میرا تا بیڑا گرک آیا اینا ملوانے نے اور بجلی گھر کے ملا نے بھی منو تباہ کیتا ہے انہیں بھی غرق کیتا ہے کہ بالکل روانی ہوندی ورتے ہوئی چی بجلی گھر ملا نو چھوڑو بلا ظالم آدمی ہے اتھے کدی کدی آیا تھا کہ گل نو گول مگول رکھ کے ماں تو گو رہی چاچ ملک کو خوڑو خدای دیو کی چواد مغیو ملک تاو ماو خوڑو زما استا خو ډېره تباه شوه ګټوي او د امبر سرو مې خوله اچو دا ونډې او مال جوړبنې د پاکستان څوک خوري کله د تنګو پنسو فیشني کله د ارتو پنسو فیشني میاش کې ولا لس جوړې بدلاوا او را بدلاوا او دا دون دونای بړینده راړینده اوس وګورئ د تنګو پنسو فیشن نوګت کمیس په والا کې او تنګي پنسي او د دې چادرای وګور دا چې په لار رواني دا ګوتیم داسې نیولې داسې به درته وګوري په دې الیکشن کې یوه داسې وه زما ډرایور ما سره نو ما ته وی چې مولانا صاحب که دغې خو ما ته او که خدای راستي که زم تاله ووټ درکړم ته دې سترګو ته خو یې وګور شرمېدل یا قومه شرمېدل په دغه کوچي بازار کې د چا ښځو د بډو نه تانونه راوباسي شرمېدل دې ځای کې د چا ښځو په بډو باندې تانونه والي شي په دغه مینا بازار کې د چا د ښځو ناپونه درزیان اخلي د چا د ښځو ناپونه اخلي شرمېدلو تاسو د واده په کارډ د هلک او د جینۍ د لاس تصویر وي د جینۍ لاس کې ناخن پالش لګېدلی ناخن پالش چې کومو ښځو په نوکونو لګېدلی وي نه اودس کېږي او نه غسل وځي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی او دس کی چې نوک اوچ پاتې شي او دس نه کیږي
غسل کی جنوکانو چپاتی شي غسل نوزی رحمت بدر باندې څنګه ورېږي چې ټولې ښځې په بیا غسل کې ګرځي هلکه نوکونه سره کولو کې څه چل دی یعنې زه شیشه کایم د خلکو نوکونه یې دومره دومره اوږده کړي دومره اوږده نوکونه د ښځو سړیتوب زده کوي مړی ممتبا ژوندي ممتبا ودونه ممتبا مړی ممتبا زندگی مټوله تبا ودونو له خلک راوغواړئ کاډونه دي صاحب هوبل ډونګي دي او کړنګ چې هلکه ولې خدای دې قرآن کې پلاني وعده تلي چې څه بلای پکې اچولې وه چې 10,000 خلک راغلي 10,000 خیرې درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې زده چې دا خلک راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې سره چا خوار غریب نه ور وعده دې خیرات ته غریب راغی جوګه زاتا نو دا سیملا کیونی سن منډه تاسو بار د دروازې دا تاسو خلک یو شرمې دلو دا ستاسو ودونه دي دا ستاسو خیراتونه دي را پاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه مني اولیاء منام اولیاء کې چرخانه نه منم اولیاء منم اولیاء کې بنخانه نه منم اولیاء منم اولیاء دوپړای او باجې نه منم که په دوپړو په باجو مړی بخله کیږي نو بیا د قران څه ضرورت ده خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړای او باجې بوزي ورته غږوي دغه وګورئ اولیاء تاسو منئ کزه منم زه چې د ولی قبر ته ورشم قران ورته ویم او تا دوپړای او باجې او ډاله اغستی او جنډې دی اغستی او غړجی بنګ او پکې ګلونه ورچولي او سنیاسی پکې روان کړی څه چل دی د بابا ډاله روانه او شرمېدل اوس زمونږه پتا پدې ډول ناصر خان کیسټ هاوس بیرن کچره کې اشرف روډ د فقیر خان سره پګېټ کې د ناصر خان دکان خو دغه نه یری نو یو سړیو خپنه شي یو سړیو خزته ډیره یریدا او یو سړیو خزته اډو یریدا وی چاله کدا تاسو چل کړي ده تا نه خزه ډیره یریږي ما نه اډو یریږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.